الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 إن كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل قدر عزتمند رونو مشرانو دا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت نقل لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی 4 إن كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. سلور صفات داسی دی چې کچری هغه پتا کې پیدا شي او هغه ته نصیب شي نو بیا که د دنیا هیڅ یو نعمت ته نوي حاصل د دنیا هیڅ یو دولت ته نه حاصل نو تعالی سغم او پروا کول ندی پکار ځکه چې دا سلور صفات دا دومره عظیم دولت ته چې د دې په موجودګۍ کې د دنیا بل دولت ته ضرورت نشته ده. دا سلور صفات د دنیا د ټولو دولتونو نه برتر او بالا دي او اوچت دي. هغه سلور صفات څه دي؟ حفظ امانت، اولنې صفت هغه د امانت حفاظت ته. کم سړی کې الله پاک دا صفت پیدا کړی چې د امانتونو حفاظت کوي، کاغه د چا مال او سامان د سره پروت ته دا غي حفاظت کوي، کاغه د ژوند د اوقات او لمحات تی د خپل ژوند د اوقات او د لمحاتو حفاظت کوي، کاغه د جسم دی د اندامونه دي، سترګې دي، جبه ده، غوږونه دي، لاس خپې دي، د ټول امانتونه دي د الله پاک د دې انسان سره چې د دې حفاظت کوي او دا صحیح استعمالي د شریعت اسلامی د اصول مطابق استعمالي. دا د امانتونو د حفاظت الله پاک په دې بنده کې پیدا کړی نو دا د دنیا د ټولو نه لوی دولت ته قبل دولت د تنه حاصل نو دل سغم او پروا کول نه دی پکار. دویم صدق حدیث، د خبرې رښتینواله، سچائی، صداقت چې کوم انسان کې الله پاک دا صفت پیدا کړی دی د صداقت او د سچای او د رښتینوالي دا او د رښتونی خبرې کوي، د دروغ نه ځان ساتي، نو دا د دنیا د ټولو نه لوی دولت ته
کده ته بل دولت نه دی میلاو نو دله سغم او پروا کول نه دی پکار. په دې دوه صفاتو باندې په تیر شوي جمعه لګه ډیره خبره شوي و. دریم صفت چې د دنیا د ټولو دولتونو نه اوچت او برتر دی هغه د حسن خلیقت، خوش اخلاقی. کم انسان کې الله پاک د خوش اخلاقی دا صفت پیدا کړی دی، د دې خوش اخلاقی نصیب کړی دا، د خپل ژوند په خوش اخلاقی سره تیروي، نو دا یو لوی دولت دی چې دته میلاو دی. که د دنیا بل دولت دته نه حاصل نو دله غم او پروا کول نه دی پکاروي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. زه د خیستو اخلاقو د تکمیل د پاره را لېږلی شوی ما. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته د تشریف آوری او د تشریف راوړو مقصد داو چې خلکو ته اخلاق حمیده بهترین او خیسته اخلاق وروخی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته انسانیت ته د خیسته اخلاق ورخودلی دي. او بیا فرمایلی دي اکمل المؤمنین ایمانا احاسنهم اخلاقا، چې په مؤمنینو کې د ټولو نه کامل ایمان والا هغه مؤمنان دي چې داغوی اخلاق کلی دي، اخلاق خیسته دي. یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مؤمن دی به خوش اخلاقی، مومن بد اخلاق نشي کېده، مومن بد اخلاق نه، کینه پرور نه، پزړونو کې کینه هغه نه ساتي، او د خلکو سره د سختۍ معامله کوونکی نه. دا د مسلمان شان نه دی. د مومن شان دا دی چې دی به د نورو خلکو سره د نرمۍ معامله کوي، د خوش اخلاقی برتاو بکی، د سختی برتاو بنه کوي. د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها نه تپوسو کړی شو، یو صحابی ته تپوسو کو وی کیف کان خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم فی اهله. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق په پکور کې څنګه وو، خپل اهل او عیال کې د خپل بچو سره اخلاق به څنګه وو. فقالت كان احسن الناس خلقا. هغه فرمایل وی حضور پاک صلی الله علیه وسلم هو په ټولو خلقو کې د ټولو نه بهترین اخلاق والو. لم يكن فاحشا ولا متفحشا. نبی فحش خبري کولی او نبی فحش خبري خوخولی، ولا صخابا بالاسواق، او نه په بازارونو کې شور کوونکې وو. او بیا یې فرمایل ولا یجزئ بالسیئه مثلها. چا به سره بد وکړو د بدی بدله به په بدی باندې نه ورکوله، ولکن يعفو ويصفه، لیکن عفو او درگذر به کو، د معافی معامله به د خلکو سره کوله. بل حدیث کې فرمایي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کنزلی کونکے نو، ولا فحاشا بدگوئی کونکے نو، غلط خبری فحش خبری کونکے نو، ولا لعانا او نا بچا باندې لعنت لیگونکے وو، لعن طعن به بچا باندې نکو. دا خیسته اخلاق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې تعلیم ورکړی دی مسلمانانو ته، صحابه کرامو ته، تمام انسانیت ته.
چې دا خوش اخلاقی چاته نصیب شوي نو دا د دنیا د ټولو نه لوی دولت دی. کبل دولت دته نه دی میلاو نو دله غم او پروا کول نه دی پکار. وس خوش اخلاقی هغه صرف د دین نوم نه دی چې ظاهری طور باندې ته په خندا سره د چا سره خبرې اترې وکې، په خنده پیشانۍ باندې میلاو شي. بشکه دا هم د خوش اخلاقی یو حصہ ده، خو نه که ظاهری طور باندې یو سړی د بل سره په خنده پیشانۍ میلاویږي او په خندا وسره خبرې کوي، لیکن زړی د بغض نه ډک دی، زړی وسره د حسد نه ډک دی، نو دا خو هغه د خوش اخلاقی هغه مصنوعي مظاهره شوه. په دې کې خو اخلاص نشته دی، دا هغه بناوټي کار روی وشوه. دې ته تصنع وایي، دا د مؤمن شان نه دی. بلکې خوش اخلاقی دا ده چې هغه د انسان د زړه نه راوځي او خالص د الله د رضا دپاره وي او مقصد په آخرت کې کامیابی او پناه حاصلول وي، دنیا کې څه بدله او صله حاصلول مقصود نه وي. دا په خندا سره او په خنده پیشانۍ سره میلاویدل او د چا سره خبرې کول د دې دپاره نه وي چې یاره د دې سړي دا زړه زه څنګه مسخر کم، څنګه قابو کم. د دې دپاره نه وي چې یاره د دې سړي په زړه کې زما عظمت پیدا شي. دا په خنده پیشانۍ باندې میلاویدل، په خوشحالۍ باندې او په خندا باندې د چا سره خبرې اترې کول د دې دپاره نه وي چې زما ګاک جوړ شي، د مارکیټینګ دپاره نه وي، بلکې دا خالص د زړه نه وي، خالص د الله د رضا دپاره وي. مقصود د دا دی چې زمانه الله راضي شي او په آخرت کې راته کامیابی حاصله شي. دا د خوش اخلاقی. وس که یو سړی ډیر په خنده پیشانی د چا سره میلاو شي او ډیر خپل خبرې وسره وکي، خو نظر وسره د بغض نه ډک دی، زړه د عداوت نه ډک دی، زړه کې وسره حسد دی، په زړه کې کینه ده، نو دا خو خوش اخلاقی نه ده، دا تصنع ده، دا غ بناوټي کار روی ده چې دا د مسلمان شان نه دی. وس دا خوش اخلاقی دا به حاصلېږي څنګه، پیدا کېږي به څنګه؟ د دې خوش اخلاقی هغه بنیادی کنجي که حاصل شي نو د خوش اخلاقی به حاصل شي. د خوش اخلاقی بنیادی کنجي دا تواضع، عاجزی. چې کله تواضع او عاجزی په انسان کې پیدا شوه نو دا متواضع بنده، دا عاجزی کوونکی بنده د بد اخلاق نشي کېدی. ځکه بد اخلاقی چې کله کېږي په دې کې دنه تکبر شامل، تکبر د تکبر د وجنه انسان هغه بد اخلاقی کوي. د تواضع مطلب خدا دی چې دا انسان ځان حقیر ګڼي، ځان کمزور ګڼي، ځان ورکوټه ګڼي او نور خلق د ځان نه لوی ګڼي. چې کله دا صفت پیدا شو، دا تواضع پیدا شو، د انسان په زړه کې دا خبره کې ناسته چې زه سیمه، زه خو انتهایی کمزور یم، زه حقیر یم، دا ټول خلق دا چې هر څوک دی زمانه بهتر دی، زمانه خدي، زمانه لوی دی، د الله په نسبانه د مقبولیت په اعتبار سره زمانه خدي، په قابلیت کې زمانه خدي، په تقوا او په نیکی او په اعمالو کې زمانه خدي، زه ډیر کمزور یم. چې دا صفت په انسان کې پیدا شو، دا تواضع، نو د دنه به بد اخلاقی خود به خود ختميږي، د به خوش اخلاق جوړيږي. من تواضع رفعه الله. چا چې تواضع وکړه، ځان کمزور وګڼو، ځان حقیر وګڼو، ځان ورکوټه وګڼو، الله پاک به دې لوی کی، الله پاک به دې اوچت کی، د درجاتو په اعتبار سره الله پاک به دې لوی درجه ورکړي. وس دا تواضع به څنګه حاصلېږي؟ تواضع به حاصلېږي په دې باندې چې انسان په خپل حقیقت او په خپل ماهیت کې غور او تدبر کوي، غور او فکر کوي. قرآن کریم په دوه ټکو کې، په دوه الفاظو کې د انسان ټول حقیقت بیان کړی دی. فرمایي من ای شیء خلقه، من نطفه خلقه. د انسان موږ د څه شي نه پیدا کړی دی؟ بیا الله پاک وایي د موږ پیدا کړی دی د نطفه نه، د ماده منویه نه، د منی داغي نجس چې دا یو نجس شی دی او ګنده سیز دی، پلیت سیز دی، داغي نطفه نه، داغي قطره نه د موږ پیدا کړی دی. او بل ځکه فرمایي الم نخلقکم من ماء مهین، آیا موږ تاسو داغي ذلیل او ګنده اوبونه نه پیدا کړی؟
چې انسان په د خپل حقیقت کې غور او فکر کوي چې زما حقیقت خدا دی، زه خو د ګنده اوبو د یوې قطرې نه پیدا یم، او دی بیا دا سوچ کوي چې زما سره خو زما د مستقبل د 2 منټونو د 2 سکندونو ګارنټي نشته، 2 سکنډه بعد به څه کېږي دا پته ماته نشته. په دې انسان باندې بیماری راځي، په د کمزوروالی راځي، په د ضعف راځي، په د قسم حوادث راځي، او حتی کې په د باندې مرګ راشي، د خاورو لاندې دفن شي، څه زمانه پس د غوښه دا خاورې شي، ختم شي، هډوکي پاتې شي، څه زمانه پس هغه هډوکي هم ختم شي، ټول خاورې شي. دا د انسان حقیقت دی چې دې په دې کې غور او فکر کوي، په دې کې به تواضع پیدا کیږي، په دې کې به عاجزي پیدا کیږي. چې په دې کې تواضع پیدا شوه، د دنه به بد اخلاقی ختميږي، تکبر به ختميږي، دې به خوش اخلاق جوړيږي. الله پاک دې په موږ ټولو کې تواضع پیدا کړي، عاجزي. الله پاک دې کې چې موږ خپل حقیقت پیژنو، موږ خپل ماضي پیژنو، موږ خپل مستقبل پیژنو، چې موږ راغلي د کوم ځای نه یو، پس مقصد باندې راغلی یو، زو بچرتا امنا سامنا به د چا سره کیږي، زما متعلق به څه پیسې لګي. چې دا غور فکر مونږ دا خوش اخلاقی ده. الله پاک دې موږ ته دا خوش اخلاقی نصیب کړي. نو دا دریم صفت ته چې دا څلور صفات پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هغه داسې دي چې دا چاته حاصل یي، نو که د دنیا هیڅ یو دولت د تنه حاصل، نو دله سغم او پروا کول نه دی پکار. هغه کې دریم نمبر دا خوش اخلاقی و، او څلورم نمبر صفت فرمایله عفه فی طعمه، کمن وړی چې تخوري خپل بچولې ورکه چې دا حلالي، دا پاکه. په دې عفه لفظ کې د عربي ګرامر په رو سره په دې عفه لفظ کې دې ته اشاره ده چې کوم شی صریح هغه حرام دی، صریح ګناه دی، داغه نه خو به دا مسلمان ځان ساتي او ساتي. لکه د سود پیسې دا صریح حرام دي، صریح حرام دي، صریح ګناه دی، د دې نه خو به ځان ساتي او ساتي. د رشوت پیسې دا حرام دي، د دوکي پیسې چې په دوکي د چا نه ګټلې دي دا صریح حرام دي، د غلا پیسې، د ډاکی پیسې، د جواری پیسې دا خو صریح حرام دي، دا کلاو ګناه ده. نو د دین خو به د انسان ځان ساتي او ساتي. په دې عفت لفظ کې دې ته اشاره ده چې په کم شي کې د حرامو شایبه ده، د حرامو بوی پکې ده، د انسان وداغې هم ځان ساتي. صریح حرام او صریح ګناه لپاره ده، هغه خو به ځان ساتي. په کم شي کې د حرامو بوی هم ده، بوی 1% د مسلمان شان ده چې داغې نه به هم ځان ساتي. ځکه د حرام خوراک د انسان په اخلاق باندې اثرات کوي، د انسان په اخلاق باندې. په کومه ګډه کې چې حرام انوړی پرته وي، د دې سړي عبادت نه قبليږي، د دعاګانې نه قبليږي. انسان شکوه کوي کنه، وای زه دعاګانې کوم نه قبليږي، زه خدای الله پاک نه غواړم خو نه راکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. د خوراک حرام دی، د سکاک حرام دی، او د په بدن چې کومه جامه ده دا حرام ده، د په وجود باندې دا غوخه او د وازګې ټول په حرامو زیږیدلې دي. د داسې حرام خور خدای دعا څنګه ووري؟ فأنا يستجاب له. کومه ګیړه کې چې د حرامو خوراک پروتي، د هغه سړي عبادت او دعاګانې نه قبليږي. کم خلق چې هغه الله والا خلقي، نیکان خلقي، د الله په نسبت مقبول بندګانی، د هغه ګیډه ته چې یوون وړي هم د حرام ولاړ شي، په میاشتو داغه نحوست او داغه ناکارواله محسوسي. زموږ هیڅ خراب دی، موږ نشو محسوسولای. زموږ الریډي اخلاق او اعمال خراب دي، زموږ ګیډه ته ډیر حرام لاړ شي، موږ ته نه محسوسيږي. کوم خلک چې پاکان خلک دي، د الله سره تعلق والا خلک دي، نیکان خلک دي، د حرامو نه ځان ساتون کې خلک دي، که چرته په غلطۍ باندې داغو ګیډه ته یوون وړي لاړ شي، داغه ظلمت او داغه تیاره او داغه ناکارواله محسوسي. الله پاک ورته خي. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نونوت وی رحمه الله هغه خپل واقعیا لیکلی ده. ویزه یو پیره او دعوت لاړم، یو سړي دعوت راکړو، دعوت لاړم، داول نه راته دا نو معلومه چې دې سړي آمدنی حرامه ده، ما ته پته نه و. ویزه په ناواقفیت کې لاړم، ډوډۍ شروع کړه، راته پته ولګېدا چې د دې سړي د آمدنی د انکم دا خو حرام دی. چې څنګه راته پته ولګېدا، وی فورن پاسې دما
او دا ډوډۍ نه لاړه ماغه می پرې خو دا خو یې کمی دون وړې درین وړې چې ما خوللې وي ادا لیکلي دي چې د یوې میاشتې پورې داغه ظلمت او داغه تیاره او داغه نحوست ما په خپل ځړ کې محسوسو او غ ظلمت سو هغه نحوست سو وې دا یو میاشت به زما په ځړ کې د ګناه تقاضې راتلې ما ته بنفس وی چې د پلان کې ګناه وکړه د پلان کې ګناه وکړه د پلان کې ګناه وکړه د یوې وړې د حرامو د یوې وړې نحوست هغه ده مو ته چون کې محسوسيږي ځکه نو چې زمونږ هغه شان نشته زمونږ درجه دومره نه ده مونږ دومره پاک خلک نه یو زمونږ اعمال او اخلاق هغه الډي خراب دي نو مونږ ته نه محسوسيږي پاکانو خلکو ته محسوسيږي الله پاک دې زمونږ حفاظت وفرمایي الله پاک دې د حرامونو د شایبو د حرامونو زمونږ ټول مسلمانانو حفاظت وفرمایي الله پاک دې د حلال او پراخ رزق زمونږ ټول نصیب کړي دا څلور ور صفات دې الله پاک مونږ ته نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين